چکړه منځو علاقې ته راغلي یو چې کومه یک روزه اصلاحي اجتماع زیر نگرانی محسن سالکین رهبر شریعت حضرت مولانا خان افضل صاحب نقشبندی مجددی نگرانی چې سبا منعقد کیږي یقینا ډېر د خوشي مقام ده او د موږ د خاص کر د منځو علاقې ته ډېر باعث فخر ده. عزتمندو د محفل چې شریکېدن یقینا مصروفیات دي خدا بالکل فرض غوندې وګڼو چې څوک کوم خلکو دا د شرکت وکړي یقینا دنیا او آخرت بیا پرېږده د دنیا مزید دل ورکه غاړه څو ورځې ژوندون دی پاک الله ته ژاړه څو ورځې ژوندون دی پاک الله ته ژاړه پسه چې درته ښکاري دغه فنا کېږي به پسه چې درته ښکاري دغه فنا کېږي به قبر ته چا یو نړل دلته پاتې کېږي به قبر ته چا یو نړل دلته پاتې کېږي به قبر بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډېرو درنو کتونکو یو ځل بیا فرمان مروت د مروت کمیونټي اواز له طرف نه قدرمنو زموږ نن د بچکړه منځو علاقې ته راغلي یو چې کومه یک روزه اصلاحي اجتماع زیر نگرانی محسن سالکین رهبر شریعت حضرت مولانا خان افضل صاحب نقشبندی مجددی په نگرانی چې سبا منعقد کیږي یقینا ډېر د خوشي مقام ده او د موږ د خاص کر د منځو علاقې ته ډېر باعث فخر ده. نو دې لپاره موږ مروت کمیونټي اواز فیصله وکړه چې موږ به دلته درومو او سبا چې کوم پروګرام د هغه ته به هم شرکت کوو او دا به وقتاً په وقتاً تاسو سره موږ شیر کوو. نو عزتمندو دا د علما دي علما او رسا دي د انبیاو عزتمندو دې محفل چې شریکېدن یقینا مصروفیات دي خدا بالکل فرض غوندې وګڼو چې څوک کوم خلکو دا د شرکت وکړي یقینا دنیا او آخرت بیا خلای سي. نو دې په حوالې سره لکه به دستور دو هر کال دا مناو کوي چې دې په حوالې سره موږ دا حق وګاڼه چې دا کتونکو ته دا شوق وو چې یاره سبا به د کومه اجتماع نو موږ خصوصا د بچکڼه منځو علاقې او د پوره لکي مروت سور جوانان دي بوډاګان دي تعلیم یافته دي انپړ دي ټولو ته درخواست کوو چې په دې اجتماع کې شرکت وکړو او دا داسې یو بهترین بابرکت محفل ده چې دې چې ډېر مطلب د نصیب والو خلکو ته میلاو کیږي. نو عزتمندو موږ یو ځل بیا هم درخواست کوو او پیر صاحب خبرې باضابطه تاسو سره شیر کوو. نو راځو پیر صاحب خبرې خپله وارو. فرمان الله خان الله دې تا ته چې ځای خیر درکړي. موږ دا پروګرام د حضرت شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی او د موږ بنو حضرت مولانا پیر ګلیس خان نقشبندی مجددی قدرمنو دا دغه پروګرامي او تسلسل ده او موږ مشایخ چې کوم معاشې چې د خیر او فلاح او خلق دغه دنیا چې کوم دین اسلام چې کوم د طریقت پرګۍ باندې خلق شریعت باندې راوستول د موږ مشایخ چې کوم اوله نه کوم کار راغلی ده هغه یو تسلسل ده. نو موږ علاقې چې ماشاءالله وقتاً فوقتاً ځای په ځای باندې د اصلاحي پروګرامونه منعقد کېږي خلک ماشاءالله ډېر په ذوق او شوق سره په دې چې شرکت کوي. قدرمنو دغه حوالې سره موږ دلته په خپل ژبه باندې کوم چې موږ خپله خانقاه ده هلته موږ سبان علما روان دي او نعتخوانان هر درومي مناجات به وایي او د تصوف ذکر مراقبې او ختم خواجګان اهتمام به وي عوامو ته پړه لیکه څومره طبقه د علماو ته غیر علما خلک بوډاګان مشران څومره هغه ته د اپیل ده چې دې پروګرام چې دې په ذوق او شوق سره شرکت وکړي. امید ده چې پروردګار ذوالجلال درنه به څوک هم مایوس نه درومي او چې کله پروګرام ته راشي به د دغو تصوف پروګرامو خپل یو خلکو باندې اثري او هغه شای محسوس کوي. امید ده چې څوک به دغسې محروم نه درومي دی. الله پاک درنه الله دې فرمان الله خان ته عمر باندې برکت واچوي چې راغی او موږ دغه پروګرام تشهیر شي او د خلکو ته دغه پیغام رسولو چې موږ د پلیټفارم نه دغه یوه موقع سورس استعمالولو موقع راکړه. ډیره مننه عزتمندو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عزتمندو که شو خلکو محفلو ته لاړلو خو قدرمن بسو او مطلب ده لکه بدو خلکو ته لاړلو خپل لاس چې مو واک ته اختیار ده. نو عزتمندو موږ تاسو سره دا یوه خبره شیر کړله او تاسو نه درخواست کوو ریکویسټ کوو د خپل ملګرو نه چې د څوره مروت کمیونټي اواز ګوري دا دې شیر کړي کیدای شي تاسو له وجې نه خلکو ته دا پته ولګېږي دې محفل چې شرکت وکړي. عزتمندو موږ به سیاست سره
سره سره د دینی علماو او د پیرانو ته هم درومو. موږ چینل د هر سړي پاره ده، هر میدان چې به موږ ولاړو ان شاء الله دا تاسو پاره ده چینل کار خیر شیر دیګه چې با اول سبقتی موږ ان شاء الله فرمان مروت سره د پیر صاحب په دعاګانې کوو. الله دې محفل کامیاب کړي، عزتمند شیر کو چاته شیر پته ولګي. السلام علیکم.